بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الإیلاء. جی مخکې د رجعت بیانو اوس د ایلا بیان کوي. مناسبت دا ده چې ایلا سره چې ده کنه ایلا دم بینونت راځي خو په دویم حال کې بیان برست راشي لکه څنګه طلاق رجعي کې ام بینونت راځي په دویم حال کې چې عدت تیر شي او ایلا سره بینونت راځي دویم حال کې راځي پته به ولګي. الا مصدر کې د اعلی یولینا لغوي معنی یمین دی قسم کول. الا کیم چونکه قسم کیږي باقاعده قسم دی خزي ته وینه بدر نږدې کېګما او اصطلاحي تعریف او په شریعت عبارت عن منع النفس عن قربان المنکوحه صلی ځان من کی د منکوحی نزدېکتنا 4 اشهر فصاعدا ځان من کی منعا مؤکدا بالیمین دا سمانه چاغي کې قسم هم وي په قسم مضبوط وي نو 3 اجزا شو. ځان د قربان د منکوحی نه من کی 4 میاشتې یا زیډ ټیم 2 او دا سمنع چې په یمین باندې مؤکد وي. ولذلك قالوا مولانا ویلی مولی چې ده کنه ایلا والا دا بد دو مکروهینو نه یو کار خامخا کوي یا خو به طلاق واقع کیږي را بشراله ایا بد طلاق نه بچ کیږي نو د قسم کفاره به راځي یا کوم شی بزن لازم کړي به راځي رستو براشي. خجی د مولی تعریف خراته وکا مولی من لا يمكنه قربان امراته في المدعا دا کس ته ویل کی چې موده کوم چې بیان کړي خزي ته ویل هغه کې نه درنځ کېږم نو دا هغه کس دی چې ممکنه ورته نه په دغه موده کې خزي ته نږدېکت مگر دا چې 2 شیانه کې به لازميږي یا اچھا جی الا بشيء يلزمه بسبب الجماع في المدة یا دا چې هغه شی به لازميږي تم شي ابر السراشي حج یاد کړي حج دې صوم یاد کړي صوم دې کام قسم یې غوړلې کفاره ببي. اوس دلته وي وخت لفها فی امور بڅو خبرو کې اختلاف دی. مدد الهی زمون په نسبت دي 4 میاشتې اخیری حد دې کړې دي نه کم مده یاد کړه قسم یې وخړو اعلان نه دا دیم زمون د حنا په نسبت اله کې بیا قسم خوري قسم دیتا د بن نږدې کېږي مو یا به تعلیق یو مشکل مشقت والا کار پوري کده نږدې شوم حج روانه لازم یو کال روزه روانه لازمي 2 درم هغه دا چې 4 میاشتو کې دن نزدېکت وکړي موږ وي کفاره په لازميږي. مخکې راځي فی الباب 3 ابحاث دي. اول نمبر راته تعریف ذکر کړي تعریف منګه وختي کړه مو اذا قال الرجل لامراته والله لا اقربك والله او لا اقربك 4 اشهر فهو مول. 2 قسم دي الادي تاسو متوجه شي چوي قصه وکړو. یو موقته ده 4 مشت او یو مؤبده ده 4 مشتونه چې زيتي دا خو تعریف شو او دا اول قسم دی چې قسم یې کړی. دویم قسم ورسره روان دی هغه کې تعلیق وي هغه بیان وکاو. نو اوس متوجه شئ ولې مسله دا ده چې په 4 میاشتو کې دن وته کو وته کړه نو حانس بشي د قسم کفاره به لازم شي او اله به ختم شي او که 4 میاشتې تیر شولې او وته نکړه نو به طلاق بین واقع کیږي به وره لګا. اله 2 قسم دی موقته ده 4 میاشتې یو مؤبده ده چې کی همیشه د باري وخت نه بیان شوه نو سي حکم نه ووري کچري موقت نه حکم ادا ده بلکې دا مشترک حکم دی. کڅلور مې شو کدن ندن ور نږدې شي نو حانس بشي به یمین کې قسم کړي کفاره بم په لازم شي خور سره اله ختم شي او کڅلور مې شو کدن ندن ور نږدې نشي نو به طلاق بین واقع کیږي. د دې ځنه اوس د 4 میاشتو د همیشه والا فرق شروع شو اوري نو که 4 میاشتو قسم کړي
بس ټیم پوره شو یمین انتها ته ورسېدل قسم ختم البته طلاق باین واقع شو دوباره که نکاح کوي او به جما کوي څه نشته بس مخکې خپل کار جاری ساتي 2 طلاق او سپاتې شو پوه شو به خو که مؤبد وورا نو هغه کوم دغه احکامات دي که ورنږدې شو قسم کفاره به لازمیږي یا حانس کیږي قسم کفاره به لازمیږي طلاق ملا ختم شول بس اله ختمه که ورنږدې نه شو څلور میاشتې تېرې شولې غوږ شي ته یو طلاق باین واقع شو قسم لا نه دی ختم وخت نه دی بیان کړی چې هغې پورې دی قسمي نه دی ختم کا دوباره نکاح وکړله نو که هغې کې بیا په څلور میاشتو کې ورنږدې شو قسم زوړ لا جاري دی نو عمده احکام دي حانس شو کفاره بلازمه اله ختمه او که ورنږدې نه شو بل طلاق باین رالی بیا دوباره نکاح وکړله بیا که په څلور میاشتو کې ورنږدې شو حانس شو کفاره لازمه اله ختمه که ورنږدې نه شو څلور میاشتې تېره شولې هغه بل طلاق هم رالی د هغې نه پس که ښځه لاړه مغلظه شوله مخکې نکاح وکړله او بیا راله مخکې خاوند ورسره میلاو شو عدت هر څه تېر شو دوباره د اول خاوند ته راله اوس هم لا قسم باقي دی نو البته فرق پکې پیدا شو نو که اوس څلور میاشتو کې دننه دننه ورنږدې شي د حانس شو کفاره بیا راله اله میلا ختمه او که ورنږدې نه شو څلور میاشتې تېره شولې نو طلاق مزید نه واقع کېږي وجه دا و د اله تعلق د هغه طلاق سره کوم چې د په ملک وقت الیمین نو هغه د اولنی نکاح ولا طلاق ونه دویمې نکاح ولا نه دي تاسو پوهېږئ یو سړی قسم وخوري چې زما ملک کې چې څومره مال دی زه به دا صدقه کوم نو هغه کم مرادي ما سره چې کوم مال دی صدقه کوم به یا به مال صدقه کوم داسې ووایه مال نو هغه کم مال مرادي کوم چې فی الحال موجود ورسره دلته هغه طلاقونه دي کوم چې فی الحال موجود اوږده وګورئ که نور اسانه ده خبره اذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو لا أقربك 4 أشهر فهو مول فإن وطئها في 4 الأشهر حنس في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء وإن لم يقربها حتى مضت 4 أشهر بانت بتطليقة واحدة باء حكم اليمين فإن كان حلف على 4 أشهر فقد سقطت اليمين ختم وإن كان حلف على الأبد نور خو پوهېږئ که نه خبرې ټولې م کړې دي فالیمین باقیة ځکه مطلق دی لا حانس شوی نه دی چې یمین ختم شي فإن عاد دوباره نکاح وکړه واپس شو فتزوجها عاد الإيلام واپس شوله فإن وطئها نو هغه زړه احکام دي وإلا وقعت بمضي 4 أشهر تطليقة أخرى به واقع شي فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلام ووقعت عليها بمضي 4 أشهر تطليقة أخرى دريشو فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك إلى طلاق والنواقي کی البته واليمين باقية فإن وطئها كفر يمينها قصه اشتريلا ورسره بل مسله دار که چا د څلور میاشتو نه کم ټیم یاد کړي او قسم دې ښځې د باندې نږدې کېږم وایي سبب یې اعلان ده البته که چېرې څلور میاشتو کې دغه موده مثلا 2 میاشتې یادې کړي دي او دې کې دننه ورنږدې شو نو حانس خو شو کفاره یمین به ورکوي او که دغه ټیم تیر شو ورنږدې نه شو نو باین طلاق باین وغیره کوم چې د اله حکم دی نه واقع کېږي ځکه اله نه ده صحیح فإن حلف على أقل من 4 أشهر لم يكن موليا الأصل أن المولي من لا يملكه قربان 4 أشهر إلا بشيء يلزمه مولی چاته ویلې کېږي چې ښځې ته نه نږدې کېږي مګر دا چې څه به لازمیږي نو 4 أشهر یې ورسره لیکلي اوس هدایه کې دا خو 4 أشهر نه کم دي حتی هدایه کې مسلې لیکلي یو سړي ویلي دي قسم دې ښځې ته به 1 کال نه نږدې کېږم مګر 1 ورځ دا میلانه ده ځکه 1 ورځ هر وخت کې امکان دی 4 میاشتې مکمل لا نه دي نو به 2 صورته مخکې راځي کچری کال کې ښځې ته ورنږدې شو قسم کفاره خوراله خو که مخکې کومې باقی ورځې کال کې پاتې وي هغه 4 میاشتې یا زیاتې وي بس به ایله ده نه به ایله نه ده
اما دا علاقه استثناء یو ورځ وکنه هغه ختم شوله او څلور مې چې زیات ټیم دی قسم الا باقی دی پکې نه رسېږي نو که دا ورځې تیرې شولې بس بیا وورئ داسې ویلي دي قسم دی چې یو کال به ښځې ته نه نږدې کېږم مګر یو ورځ یې مستثنا کړله نو که چېرې یو ورځ ور نږدې شو بیا وورئ خبره مفتي بدله کړې وه نو دا خو یې مستثنا کړې ده حانس کېږي نه هېڅ هم نشته البته مخکې به ګورو نو که چېرې د دې نه بس څلور میاشتې یا زیات ټیم پاتې و استثنایي ورځ یې ختمه ده او د ویلي یو کال به نه نږدې کېږم قسم لا باقي دی اوس به یې ایلا ده او که نه مثلا نهمه لسمه میاشت باندې ور نږدې شو نو دغه یو ورځ خو هسې مستثنا و باقي د ایلا ورځې نه دي پاتې نو به ایلا نه ده ښه وګورئ وإن حلف بحج دا دویم قسم دی القسم الثاني لليمين الحلف بالتعليق تعليق تم من يمين وایو کنه شرط او جزاء تا وإن حلف بحج ولا مسألة أو بصوم أو بصدقة أو عتق أو طلاق فهو مولد دام إيلادا على مشامي أو بتعليق ما يستشقه یا معلقی کی غشی پوری چاو ته مشکل وی کچری خزه د نزدیکیږي نو کارو ته مشکل وی لکه حج کول مشکل کار دی دسی وای ان خزه ته وای ک نزدې شوم درته نو ما باندې به حج د بیت الله لازمی او یا د صوم ولا کته د نزدې شوم یو کال روزي ر باندې لازمی او صدقه ولا او دغه شان عتق والا کزه ته نږدې شوم به ما باندې دومره مال صدقه یا ما زما غلام دی آزاد وي طلاق والا کزه درته نږدې شوم ته طلاق یا استاکم بل بند هغه طلاق او غیره نو دا هم ایلادا وان حلف بحج او بصوم او بصدقه او عتق او طلاق فهو مول دویمه مسأله علاکه وی خزله طلاق یو سری خزله طلاق رجعي ور کړی دی او به ایلا کوي کول شي یو کنه ته نکاح باقی پاتې د اصل کې ایلا کې منکو حاتوب شرط دی و مطلقه رجعيه اغلى منکو دا زمونږ احناف بنسبان دي وان اعلى من المطلقه الرجعيه كان موليا لان الزوجيه بينهما قائمه زوجيه لا باقی دي به حکم را بیان کڅو حکم به وي فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات المحلية نکده سی وشو چې عدتی بورا شو لا څلور مشتنی بورا شو ایلا ختم شو مال ختم شو خزه پاتې نشو لکنه یار او که څلور مشته تیر شولې او د دې خزه عدتو کدو مطلب طهور یو کدو لا عدت نو ختم لنډه دادا نو زه په دې پاسه بل طلاق امراشي کم یو طلاق رجی ور کړه کنه عدت کې دا او څلور مشتیر شو عدت لا باقی دي اصله و نږدې نشو بل طلاق به امراشي کم یو باین نو باین ملحق کېدل شي رجی سره او ملحق کېدل شي کا وای شو به بدواله شي باین بشي مخکې راځي او کچری باینه سره ایلا کول نه وي وینه د صحیح کا ذکر کی اکثر اعتبار سره نکاح ختمه وین اعلی من الباینه لم يكن موليا لان الباینه اصل کی قصه بده کړه چې وسړی قسم خوري بزن وته حرامه کی نوته خو ال حرامي کی چې جایز وی لکام نکاح کی رجعي کی او باین کی قوت اول نه حرامه نو بزن به ته حرامه کی وین اعلی او کچری الهو کی د باینه سره لم یکن مولین د خو صحیح خبره کړي د قسم د نه وته کوم خو بیا سه مرامه خجی د وینځ د الهو څومره مودین او بد دینی مینه څلور دو میشته او مدته الى الامه شهرانی دو میشتي خون ویل نزدیکی کوم وسیله ده یا دو میشتو نه زید دریمه مسله اخیره باس الفي بالفعل اصل والفي باللسان خلف عنه الاكبر وګورئ فی بدو قسمه ده اله کې رجوع کول ته فی ویل کی یو اصل لا یو خلیفہ ده اصل فعل سره ده وربشي جما بو کی
یا باغ کارو کی کم سره چې حرمت مسارت ثابتېږي. اچھا جی نه دلته هغه خبره نشته ده باقاعده به وتی کوي ښه. دویمه فی چې ده که نه هغه قولی ده چې په خولې باندې وویل لکه بس ما ورته رجوع ما فی وکړله، خو یاد ساتئ تر څو چې اصل موجود وي موږ دا قاعده ویلې خلیفه باندې کار نه کېږي بیا نایب نشي راتللی، اوبه چې موجودي تیمم کار نشي کولی. تر څو چې سړی په وتې قادر وي په دې 4 میاشتو کې نو په خولې باندې بیا کار نه کېږي. حتی که په وتې نه و قادره څه وزر ورته او فی د ایلای په خولې وکړله او 4 میاشتې نه وي تېرې شوي دوباره قادره شو نو زړه قصه ختمه شوله. لکه یو سړی چې په روژه نه دی قادره حکم دی ورته فدیه ورکه، روژې نه نیسي فدیه ورکه، خو د مرګ نه مخکې په روژو قادره شو فدیه قصه ختمه، اوس به بېرته خپلې روژو ټولې نیسي. داسې ده که نه ده؟ دقه شان مسله ده ته وګورئ. وإن كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كانت رتقاوة أو صغيرة لا يجامع مثلها أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء. قادر نه دی چې مدة ایلا کې وترا شي ډېر لرې تللی ونی وترا غځې نه راغځولی شي د کوچیانو په شان نو به ففیئه بی رجوع دا یقول بلسانه فئت الیها رجعت الیها. شرط پکې دا دی چې دا عجز چې دی کنه عجز من وقت الاعلان تر 4 میاشتو پورې ګورئ. کچری الای وکړه شروع کې په وته قادر او رستو قدرت ختم شو یا شروع کې نو قادر رستو پیدا شو بهر دواړه صورتونه اوس په قول کار نه کیږي. فإن قال ذلك سقط الإله وإن صح في المدة بطل ذلك الفي وصار في والجماع كذا سقط ما شو لكن قادر شنو وإن صح في المدة بطل ذلك الفي وصار في والجماع. او دې سره ماده ولګو 22 نمبر ما جاز لعذر بطل بزوال عذر بوجه قول من جائز کړو في الاله کې قول نو عذر چې ختم شو یعنی قادر شو بجما نو څنګه کار نور کوي. خاتمه د باب اړه رحمه مسله ده. یو سره کزي ته وای انت علی حرام تب ما معنی حرامي نو د نه بد د نیت تپوس کو څنګه ته دي نه کوي ول زما خو اسی دروغ نه ته بس صحیح د دروغ د رښتې وي دي خزه خو بسړي حلال یو ته حرام ده نو غول دي خورلی او د سپی دي خورلی او ته وای به چې ته ونه خوري د اوس انسان به غیرت دلا تاسو به کې کنه. دغه مسله ده کوی چې زما د طلاق نه ته بس صحیح ده طلاق به خوشون کی تغلیظ پکې دي حرمت خبرجی کې ناراضي کنه یار مونږ ویلو الفاظ کدا سی کا صریح هو ولې نوي خو چې کې د شدت زیادت ولا معنی یبتی باین جوړيږي. او دلته کې اصل وجه دا ده چې حرمت پرجی کې نه باین کی او حسین صاحب د وسامی ذکر کړی دي الفاظ باین د کنای کوم الفاظ دي هغه کې چې کله نه تو کو تاسو د خبرته لغوک شریعه رحمه مسله ده کنای الفاظو کې چې کله نیت وکي کنه نو به دا څنګه د چې دا کنای الفاظ د سری الفاظو قائم مقام جوړیږي او دغه عمل وکي هغه سری هغه طلاق رجی راوستلو دایم دراولي دا څنګه ده دا الفاظ چې دي کنایي دي طلاق کې کنه دو کو به عمل د خپل کوي دا نه چې دا غنه نائب جوړیږي. تاسو پوه نه شولې ځکه قاعده د څوک چې د بل نائب جوړ شي نو به دغه په حکم کې ګرځي نو دا دغه نائب نه جوړیږي چې به دغه حکم شي رجی دی وي نه دا به د خپل عمل کوي نو بینونت علی چې کله باین طلاق وي انت باینون انت حرامون حرمت علی چې کله باین وي دا بذاتی عمل کوي دا نه چې د چا نه کنه دا دغه بځي ودرېږي. تاسو پوه نه شولې وګورئ. دعا درېمه مسله دا ده چې وایي زما د زهار نه تو زهار مسلې را روانې دي نو به زهار هم دي. څلورمه دا ده که وایي زما د تحریم نیتو چې ربانې حرام دي وي او یا وایي زما د سره نیتو ونه نو به وایي دا یمین دی یعنی دا ایلا ده به ښه. تاسو ګورئ نور خبره کوو
وإذا قال لامرأة أنت علي حرام سئل عن نيته النية أول فإن قال أردت الكذب فهو كما قال جن وإن قال أردت به الطلاق فهي تطليقة باينة إلا ينوي الثلاثة كردريوني تكړي چونکه کنائی کی ردريوني تو لم اعتبار شتنوي بدريوي درم وإن قال أردت به الظهار فهو ظهار دې مسله روانه ده څلورم وإن قال أردت به التحريم او لم أرد به شيئا فهو يمين يسير بها موليا تاسو پوه شولې البته داخري جملې کنا کله تحریم نیت کړو یو یې نیت نو ندې کې مفتابه رائے دار زمون فقها لیکلي چې دلته طلاق باین واقع کیږي یعنی کنیت نو هم طلاق بواقع کیږي وجه سره چې انت علی حرام انت حرام زمون په عرف کې صریح ګرځیدل د طلاق د بارا خوشون کې شدت ولا معنی پکې د قسم ټول دی په کړي و نو طلاق به واقع کیږي بلا نیت یره تحریم نیت چو خودم ردا باین بی رجب نبی پوینه شری بی نو مجموع الانهر کې لیکلي والفتوى اليوم على وقوع الطلاق به اي بقول انت لي حرام وان لم ينوي وهو قول المتاخرين لغلبة الاستعمال بالعرف عرف کې هم دغه شان غالب استعمال له والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار العادة محكمة استعمال الناس حجة يجب العمل بها دویم نمبر جل کی دی 100 نمبر صفحه دا ماده نمبر 35 36 وغیرہ ور سره ولګوي تاسو پوه شئ کتاب الخلع خجی خلع چې دا ما قبل سره مناسبت دا ده چې خلع کم طلاق وی اله کم طلاق خو الته د مال نه خالی وي دي کې مالم وي نو کوم چې د مال نه خالی اصل طلاق ما غدیغه مخ کې کوسته خلع بیان کې لغت کې ازاله ته ویل کېږي او په اصطلاح کې او په شرع ازاله ملک النکاح المتوقفه على قبولها بلفظ الخلع او ما في معناه اصطلاحي تعریف ادارې چې پدې کې د ملک نکاح ازاله کېږي البته دا ازاله به موقوفه بقبول لخذ باندې دعا او بده کې به لفظ د خلع یا د خلع والا کما معنا کما الفاظ ادا کوي هما غي استعمالي قدري تنویر الابصار کې دغه تعریف علم عینی فرمایي هو الفصل عن النکاح باخذ المال بلفظ الخلع نکاح نه جدا کېدل دي پاکستان د مال باندې دعا لفظ به خلع وي دري وشرطه شرط الطلاق شرط د شرط طلاق ده او هندیه کې موي وشرطه شرط الطلاق جلد نمبر 1 519 صفحه نو شرط د طلاق ولا کوم شرایط دي غلط ټول معتبر دي مطلقه به څنګه یعنی خزه به څنګه طلاق ورکون کې به څنګه یل ته هم ویلو کنه شرایط حکم ادارې چې طلاق بین په واقع کیږي اور سره اهم مسله دا د ذهن کې کینوي او هو من جهته يمين سلی د طرف بدا یمین وی کا یمین عقد لازم نه چې په خلینو خبره لاړه بس لاړه او د خزي د طرف معاوضه ده نو معاوضه کې خو به مجلس کې به وی چې ما تقبل ده یا نه ده څه ده کنه د موافق احکام جاری کیږي به د حالات به اعتبار سره د خلې د بار علماء درې څلور قسم ذکر کړي نو وی چې بغیر د ضرورت خلع کول د مکروه دي دیم صورت دا ده چې د خاوند د طرف په ظلم او زیادتی نه وي البته خزه طبيعي تور د خاوند نفرت کوي او بدی یریږي چې د حق تلفي برانه وشي نو په دې صورت کې د خلع مطالبه کول خزه د پاره دا جایز دي ظلم زیاته نه کوي خو بس اور سره نه لګي کله کله دا سکیږي الله دې دې موږ تاسو ساتي ښه چې خځه خوان منس کی برابر رانه شي موږ خلکو کې سی ور ډیر خپه شو څو شو دوا دریم دریم نمبر دا کچری خاون په خځه باندې ظلم کوي
او په دې نیت کې چې خزر له مہر خپل راکې او بس پرېدم نو کبه خو لو کې نو عقد صحیح دی حناف وی بالکل ایواز واخستلم قضان صحیح ده البته ولا مکروه دی خوان لچ دای وزخلی ان ګننګاری کې په دې باندې برکت بخاطر باندې د حضرت څخه خبرې دي کوئی درس ترمذی کې لیکلي نو زیوما پھر اس باب میں 4 الفاظ قریب المعنی مستعمل ہے خلع طلاق علی مالین فدیہ مبارات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن رشد نے بدایت المجتہد میں ان کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ کل مہر بدل مقرر کر لینا خلع ہے وہی گئے جی طول مہر کا بدل مقرر کی نبے خلع دا اور جزء مہر کو بدل مقرر کر لینا فدیہ ہے بے وہ فدیہ وہی قرآن کی ولدا لفظ میں استعمال شوے فقی کتابوں کی استعمال شوے اور عورت کا شوہر کے ذمہ سے ہر ایسے حق کو ساقط کر دینا جو نکاح سے تعلق رکھتا ہو مبارات ہے وہ تو مبارات بھی لکھی گی اور طلاق بالمال خو طلاق علی مالین خو واضح ہے خپل بل تراشی دوم روپے را کا طلاق بدر کم وہی صحیح ده درس ترمذی کی دریم نمبر جلد 495 ډېر برکتی کتاب دیکھا ډېر برکتی دی برکتی کتاب په دې معلومیږي چې بیک وخت په یو ورځ کې د زراو خلک ګوري یقین وکړي زراو خلک دا چیلنج سره وایم افغانستان کی پاکستان کی بنگلہ دیش کی ہندوستان کی ډېر څلور ممالکو کې هر ترمذی پڑھاون کې ګوري کړه مبالغه نه نو هر یو ګوري ډاکټر صاحب رحمه الله زموږ استاد الله پاک دیو بخیر ډېر متاثر کون سره ډاکټر شیر علي شاه صاحب موږ سره تفسیر هم کړو او به یو هفته ور سره د حدیث کې تیر کړو او ترمذی پڑھاولو باقاعده به مخې ته درس ترمذی پروتو باقاعده هم د قشان به دینه به ویلو کلا او به پروتو حالان کې تفسیر به چکولو تک سپین عام قران سره دا به مخې ته د قشان وشد نیولو او تفسیر کې به دا قصې کولې بالکل به لیکلم بینو کړی بالکل د حسن بصری رحمه الله کوم تفسیر د یاد مقالم به لیکلی و خدای ترمذی دا نه چې هغه نه پیدل څومره کلون نه پڑھاولو او باور اعتماد داسې یو شی هغه ته هغه نه به باقاعده وي ځکه هم دغه برکت به خطر باندې قصې وکړې ته لګ او ته وګورئ درې کلمه پړاو کړي او درې کلمې کلکې ګوټې لګولې وي او سه مضبوط راته د شوی بس به د بناتو سره مې ورانه شو او قصه پاتې شو زړه په زړه بس به شکر دې چې به د بناتو تعالی نړو دی وجنه نوم بناتو نم نفرت دې چې دلال نشي پلانجه به وړي خجی مخکې راځي ابحاث د باب داودی اول نمبر اوس په شرعي دي اذا تشاق الزوجان مساله دا چې خزه خو نوران شو یو بل حق نه لري مخالفت شروع کو او یریږي دواړه چې باقی د الله حدود چې دا به من قایم نکو یعنی خزه د خاون او خاون د خزه حق به نشي پوره کوله نو اوس ګنا نشته چې خزه د خپل نفس فدیه خاون تور کې دا درواله خو قرآن ته می وګوره پریمی ده دا جایز ده به اذا تشاق الزوجان وخاف ان لا يقيم حدود الله فلا باس ان تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به مخکرازي دیمه مساله حکم را بیان کڅ حکم به مرتب کیږي فاذا فعل ذلك وقابل خلع تطليقه باينه ولزمها المال یو طرف ته طلاق واقع شي بل طرف ته په زمانه کمال یاد کړی هغه به لازم شي ځکه خاون خو نه دی راضي چې زما د ملک نه دی بوزعوزي او ما د ملک سره نشي پیسې غواړي خجی دویمه مسله مشوه دویم عنوان تراشي اخذ البدل في الخلع خلع کې چې کوم بدل له اخستلې څنګه دي د کراهت او د مې کراهت په اعتبار سره نه ګوره یو سبق چې قصه په سړی کې ورانه وا نه پکان نه چې خزینه چوالي هم داسې دی پریدي او که قصه په خزه کې ورانه وا نبی سړی لا پکار د چې څومره مہر ورکړي صرف ما غدي تی والی کچري قصه په سړی کې ورانه وا او ایوازي ته خستو مکروه ده کچري قصه په خزه کې ورانه وا مہر نزيد خستلو
نو دوه رای دي مشهور رای دا ظاهر روایت چې مکروه ده اگر چې قزان ټیک دي وګورئ وإذا كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا خجي وإن كان النشوز من قبلها كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت بن قيس فرمائے حين جاءت إليه فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت زما او د ثابت نه کیږي خدورو یار قاضي له قصه لاړې سبا ختم شو اوس خو غریبان ګرځي بس دومره ولا انا ولا ثابت فقال تريدين عليه حديقته فقالت نعم وزياده لا خلا فريد نور بم تصور کما وچی الله می ترين اخلاص کی نبی علیہ السلام تو اما زیادت فلا انا بس یتیم اور کا وشره بس خپل ورکا اما زیادت فلا معنا دا چې نه جایز نه ده نه بس می اور کا وشو صرف دومره ورکا جامع صغیر کې زمنګ د امامانو امام فرمایي چې دام الله جایز زکه توالی او دلیل فلا جناح علیهما فی مفتدت به نو موږ وخت ویلو فی دیم قران کې راغلی ده نغی کې مطلقاً راغلی المطلق یجری علی اطلاق قید پکې نشته چې دومره مکروه دومره بنوي وګورئ دریمه مسله الطلاق علی مالین دا دراله الکه دومره پیسې والا طلاق می که دومره پیسې را کا طلاق بدی که مورازی شي بس ټیک ده الطلاق علی مالین یاد ساتي ګوره موږ تعریفاتو کې بار بار ویل خلع د پاره رضا د دوړو شرط ده د خبرو به خیری کې وکړو نو کوټ نه عدالت نه که خزه خلع حاصلې خاون نه رضی اعتبار بولنه وی خیری کې وایو الطلاق علی مال وان طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق باينا طلاق باين وي الاصل ان ملك النكاح مما يجوز الاحتياز عنه وان لم يكن مالا ملک نکاحی عوض کې مال اخیستلی شي کا بوزو تبریدی مال راکا اگر کوم خپل مال نه دی او طلاق بباین وی الک باین ولید نو باین بزکی چې د پیسو د عوض په وجه بدی کې شدت پیدا شو کا باین بوي بل الفاظ دیگر دا خزه چې خاون له پیسې ورکې کنه دا دې د بار ورکې ک خاون رستو غواړي چې ما واپس ملک راولي چې نه مشي راوستله کني پیسې لیونه د چې ورکې بدل به پیسې وو یو به واپس وای چې رجوع می وکړه نو مقصود د خزه د پیسو ورکولو چې کومو هغه حاصل نشي وګورئ څلورمه مسله مطلان العوض فی الخلع والطلاق نو اوري کچري په طلاق کې توجه جي خلع کې مال باطل شي د مال مقرر کی چاغه مسلمان ته نشي ورکول شراب خنزیر وغیرہ نبی حکم دادی چې بغیر د مال با طلاق راشي او باین به ځکه خلع الفاظ کنایه ونه ده کنایه طلاق باین به او که طلاق بالمال کې ته طلاق په مال 1000 روپے براکه یو لک براکه مال باطل شي توجه جی نو به طلاق راضی بلا مالن خرجی وای ځکه سری الفاظ دي زیادت ولمانم پکې رانه لا بس رجی بینو وین بطل العوض في الخلع مثل ان تخالع المرأة المسلمة على خمر او خنزير فلا شيء للزوج الاصل ان ملك البصي في حالة الخروج دلته یو مسله لیکلي اعتراض دار چې خاون ته ولې څنګه ورکه فلا شيء للزوج والفرقة باينة نو فرقت باینه ده د خاصانه ده لان الخلع من الكنايات او واقع په کنایات سره باین وینو سوال دا دی چې خاون له خصور کول بکار دي کنه دغه لاندې وجه ذکر کړی دا ځکه د خزي څه دوکه خز خاون نه ده ور کړی سبا یو ته ویلي خنزیر بدر کم شراب بدر کما خنو دغه دی ور کی کنه وینه کنه ولا وجه الى ایجاب المسمم نشي ور کوله ځکه مفروض دا چې خزه مسلمانه ده مسلمان تر شي نشي ور کولای خجه بل شه دی لازم کی کنه بل نور پیسې دی ور کی وای جی غی التزام خزه نه دی کړای کنه نو کنه دی کړای کنه یار خو بس سړی د ملک نه بوزوځي خو څه دی ور کی کنه وای نه جی په خروج د ملک نه د بوزي د متقوم نه دی
دخول کی متقوم بھی ندادا ان ملک البز فی حالت الخروج غیر متقوم بخلاف حالت الدخول کی اصول ہدایت کی تاسو پوه شولې مخکې راځي وان بطل العوض في الطلاق نو كان رجعيا وجع زکدا صریح طلاق دے اذا خلع عن العوض او دلته وصف د بینونات وغیرہ شتم نو رجیب وي پنځمه مسله ضابطه بدل خلع الکه بدل خلع کې کوم شی مقرره ولې شي مړه کوم شی چې نکاح کې مہر جوړیږي کنه هغه په خلع کې بدل هم جوړیږي وجه دا د هدايه کې وې په وخت د دخول کې بزع دا قیمتي شی دی نو چې قیمتي شي کې کوم شی وز جوړیږي نو په وخت د خروج کې غیر قیمتي دلته په طریقه ولا جوړیږي وز وما جاز يكون مهرا في النكاح جاز يكون بدلا في الخلع هم دا عبارت دی چا چې قاعده د دې لپاره جوړ کړی د ټولو مازه کوي لیکل هم دا عبارت یې اخیسته هندي کې هم دا عبارت نور ټول کې کما فی الهدايه لکه هدايه کې څنګه دي فقهي ضوابط کې هم دسیو الله سبحانه الخلع لا يبطل بالشروط الفاسده ورسره دا مثلا ذکر کوي چې خلع بشروط فاسده او سره فاسدي نو مخکې راځي لاندې لیکلي لأن ما يصلح عوضا للمتقوم اولى ان يصلح عوضا لغير المتقوم شپږم مسله ابهام د بدل خلع دی عنوان کې را تدریم مسلې بیانې یو سړی یو خزه سړی ته وی خالعنی علامه فی یدی لاس کې می چې سړي بدی را سره خلع وکا او ور سره خلع وکي چې ټیک شول چې څه چې دی دغه برای کی او ما در سره خلع وکړه خزه یو دم دا چلو کی اتم نه بس فلا شيء له عليها اسم ولا نشتا وجه سره وې دې خزي خو دې خاون له دوکانه دا ورکړل خو دنه دی ویلي چې ولاس کې وی مال وی اسی ویلي چې لاس کې میسي مال یو تنه دې مسمل کړي دویم کوته وی خالعنی علامه فی یدی من مال دا مرسره وی ابه او تخاون ورسره خو لوي کې او بیلاس کولاو کې څه نه نو وسبت کو مال نشتره مقرر کړي هم نه دي اوس بده سی وکړو خزي ته وای چې پاسانه کار نه کیږي ضرر او یزالو خوان خو بزاخل نو بخل مہر واپس کیا ورته وان قالت خالعنی علامه في يدي من مال فخالعها ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها لانها لما سمت مالا کله چې د مال مسما کو نو خاون نه درازي بالزوال الا بعوض عوض براکه على بده پردما نو مسما واجب کجی مسما شته نه مجهوله ده کنه قیمت د بوزي مہر مثل وینه کنه دا حالت خروج دی هم نشو کولای یعنی قیمت د بوزي دی ورکی کنه قیمت د بوزي مہر مثل منګویلی مخکی نو نه بغیر د عوض کار کولای شو نه قیمت ور کولای شو بس سی بو کوم چې خاون ور کړی عقب ورکی واپس مسما درم کورتوی خالعنی علامه فی یدی من دراهم جمع صيغه او من الدراهم معرفه یعنی کې ذکر کړه نو به نو عقل د جمع چې دي تاسو معلوم دي څور درې او عقل متيقن وي دې لپاره شو ففعل فلم يكن في يدها شيء فليها 3 دراهم درې دراهم باور کی او کچري پلاس کې د دریونه تر لاسو پورې دراهم موجود نو به بس به خو ما غي خبره ختمه او که دریونه کم نو به فله 3 بدري کله څنګه چې مہر مثل څنګه چې مہر د لاسونه کم مقرر کې لاسو ته بیاړو لاسو درهم ته ویلي مو کنه مخکې نو چې بدی راضي د بغي په طریقه ولا راضي وګورئ دلته به وایو چې خاون په لا د دریونه کم باندې راضي په دریونه کم باندې راضي په دریو با په طریقه ولا راضي وین وقال خلع على المهر ام سیدا څلورمه مسله ده که خلع به مہر باندې ټیک ده او که خزینه قبضه کړي بس ساقط بشي او که قبضه کړي واپس به تیوالي او که ورته وي خلع در سره کوم خو غره د عدت په دوران کې نفقې د نه مزي موار خلع ټیک ده البته دا شرط دانش خدمه دی له اعتبار نوي ځکه نفقه د عدت په دوران کې د شریعت حق دی د خزینه دی چې خزینه ساقط ولو غاړي ساقط به کی دا مشهور قاعده ده سره خپل حق ساقط ولې شي د بل نه خپل حق ساقط ولې شي
چې مہر به واپس درکم دبل د الله جل شانو حق نشي چې نفقه بنوي. الاصل ان كل منع يصح الكلام بدون من يكون للتبعيض وفي كل موضع يحتمل الكلام بدون يكون صله. دا من چې کوم دا استخکاری کنه من دراهم او من الدراهم دا من د سلی د بار ده بیانی ده دا من تبعیضیه نه ده کا صاحب هدايه وای. ابي ولدا اصل ذکر کړي هر ان كل منع يصح الكلام بدون من چې بغیر د من صحیح کیږي نو به تبعیض د بار وي. او هر غزه کې چې احتمال يحتمل الكلام بدون کلام د دین غیرم ټیک وي نو بدغه صورت کې من د بار د سلی وي او دلته کې من وی کنه وی کلام ټیک دی نو معلومی کې من د بار د سلی دی د بیان دی. اوم نمبر مسله البدل فی الطلاق علی مال وورث. یو څه سړی ته وای طلقني ثلاثا ب1000 زر روپۍ ودر کما طلاق را تراکا هغه ورته یو ورکی نو د زرو سولس با په خزه لازم شي ځکه چې خزه بده راضی و چې بزرو می پرېدا نو بده په طریقه ولا راضی چې په 333 می پرېدا ځکه طلاق الامال اند سیم بیان شو هغه وي سي منګل خش ولا نورم. دیمه دا چې دلته دا پیسې عوض دی کا او طلاق معوض دی او معوض سره عوض تقسیمی کی کنه نو یو معوض په ځمانه به عوض کې به 333 جوړیږي. طلقني ثلاثا ب1000 فطلق واحدة فعليها ثلث الألف. وهذا إذا لم يكن طلق قبل ذلك ثنتين فإن كان فطلق واحد على جمل الألف. دا صورت لو چې کله مخکې دوه طلاق نه ورکړي که مخکې دوه ورکړي اوس کې یو بل ورک خدري شو کنه به وخت پورې ضرور کوي. دویمه مسله خزه خوان ته طلقني ثلاثا عربي خبري دي اعلی یاد کړه د باب بځه نو اعلی خو عوض معنی نه داخليږي سمانو معنی با داخليږي دا خو شرط دی شرط اعلی د شرط د بر رضی امام سے وای نو به ول خوان یو طلاق ورکو اوس به څوک وي خوان د بر با اڅم بخزنه لازمي امام سے وای. فلا شيء عليها عند ابي حنيفه رحمه الله صاحبين وای نجي عليها ثلث الالف څنګه مکه ودلته بم وي وجه سره ویجی اعلی کله بمانه د بارازی کنه لان كلمه تعالى بمنزله الباء في المعوضات لا قاعده ده خلق وي احمل هذا المتاع بدرهم ولا درهم سواء اليكم دغه شان دي. امام سی وینا کنه اعلی راضی د بار د شرط اعلی الله یبای اعلی یبایانک اعلی الله یشرکن بالله نو اعلی راضی د بار د چا شرط صغرا کبرا دا چې کله بده کې معنا د شرط سورن و او فشرط لا ينقسم على عدد المشروط بای د مشروط په تعداد باندې شرط نه تقسیمیږي او سره خزي ته وایي ک کور ته درې پیره داخله شولې درې طلاق وایي او به یو پیره تعالی داخله شي یو طلاق دي شي او بل پیره داخله شي بل دي شي داسې نه ده شرط بلفاظ دیگر دا کوم شرط ذکر کړی کنه د دې په اجزاء باندې مشروط نه تقسیمیږي چې شرط لګ موجود شو مشروط به لګ راځي او که شرط لګ ډیر موجود شو مشروط به نورم راځي نه شرط چې ترته مکمل نه تم شوی د مشروط یو جزم ناراضي نو دلته شرط دیکھا طلقني ثلاثا على 1000 نو کوي ورکو نو شرط لانه دی موجود شوی درې طلاق نو په خزه څنګه لازمي جزا نه راځي کدرې ورکړه ولازي مخکې راځي درېمه مسله به عنوان کې ولو قال زوجو طلقي نفسك ثلاثا ب1000 ززان لدري طلاق ورکا او على 1000 ویلو فدې کې خزي ځان لا یو ورکو نو هیڅ بنواق لم يقع عليها شيء من الطلاق بنواقي کیږي ځکه خونو ته دسی ویلو ب1000 طلاق ورکا غنه دي ورکړي یا یعنی په عوض د زرو هغه کار نه دی کړي هم دغه شان على 1000 شرط ویلې په دې شرط چې ته زر راکې ناغه وکلو چې درې طلاق واقع کینو دي درې نه دي واقع کړي خاوند بار حق د ضرور پونه دی جوړ شوی نو خاوند راضی نه دي بهرحال طلاق بنه واقع کیږي. خجي ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا ب1000 او 1000 فطلق نفسها واحد لم يقع عليها شيء من الطلاق. خاتمه د باب المبارأه مثلثه الاقوال واوري مولسم
امام سے وہی مبارات پشان د خلع دی سړی ښځې ته وایي ته مزستانه بری او ته زمانه بری. امام سے وایي دا پشان د خلع دی. څه مطلب د خلع دی؟ دواړه نکاحي حقوق چې د خاوند په ښځه او د ښځې په خاوند څومره دي ټول ختموي، کمل یې ساقطوي. پوه شوي پې واوره. والمبارات كالخلع والخلع والمبارات يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر. نکاحي حقوق یادول نه چې اول واني قرضونه یا به ختم شي نه ختميږي. مما يتعلق بالنكاح عند ابي حنيفه رحمه الله دا مفتى به راي دا قول الصواب او قول الراجح کړي. امام ابي يوسف رحمه الله وي به مبارات ټول ختمي او خلع ټول نه ختمي. وقال ابي يوسف رحمه الله المبارات تسقط والخلع لا يسقط. امام محمد رحم الله وی دواړه صرف هغه ختمي د کوم چې باقاعده بیان وشي چې لکه دا شی بز ما ته معافي او استاب ما ته پلان کې شي معافي کوم چې بیان شوقه ټول نه. وقال محمد رحم الله لا يسقطان الا ما سمياه. فتو چې دا کنه د امام محمد امام سے بقول معنی دا ټول حقوق سره ختميږي. ها مسله دا چې نن څه خلک د سکی بغیر څه وجنه بغیر سره داسې شرعي وجه نه چې هغې کې عدالت قایم مقام د خاوند جوړ شي او ښځې دپاره د خاوند د طرفه ښځې له د خاوند د طرفه طلاق ورکړي داسې څه نه موجود او ښځه لاړه شي عدالت ته زه خلع کومه خاوند نه راځي او عدالت خاوند ته وی را حاضر شه به هم را حاضر نشي به هم که عدالت ورته وي تعالی موږ د خلع سرټیفیکیټ درکو ته آزاده دا نه ازادېږي شرعاً تر څو چې خاوند هندین نه لیونی نه کوم چې مخکې مونږ بیان کړو د صحت له لیونی نه مجبوب وغیره نه یا متعنت نه یا مفقود نه دا صورتونه که نه موجود نه شي کله به صحیح باقاعده خاوند حاضر شي او بالرضا وایي چې بس ټیک ده خلع ورسره کوم به عدالت ته ضرورت هم نشته پکې.